الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک پدے بندیانو باندے احسانات بے حدا بے اندازی دی اللہ پخپلا پاک دے پاکی خوخ دا او اللہ پخپلا خشتا دے او خواہش دے خوخ دے اللہ پاک دے حس قسم عیبونا پکی نشتا لطول عیبونا پاک دے او دار چانا دیر خشتا دے ان اللہ جمیل يحب الجمال جمیل خشتت وی اللہ خشتت و خواہست بخوخ دے دا انسانان پا دے تمام مخلوق کے دا ارچان غور دی دا اللہ پا نظر کے کہ انسان وی دے دا تمام کائناتنا غور دے افضل لے ہو کہ دے انسان شو او که انسان نشی نبیا اولائک کل انعام دے بیا دا دے ڈنگرو پشان بل هم اضل بلکہ دا ڈنگرو نا هم بدتر دے نو انسان چے انسانی نو دے دا اللہ دیر خوخ دے او اللہ پاک دے نو دا انسان پاک خوخ دے نو دا دا روزانہ صفائے و پاکوالی دا پارا اللہ پاک اسباب پیدا کری دی بندہ کڈیر پاک خول جامع مواغن دی خو اور واز دوچے تیری شنو بیا خیرن اخکاری کڈیر واز تیری شی بیا نورم خیرن شی بیا بد اخکاری اول روز دو که خیرنی وی خو دیر بدی نکاری او چه دا دیری خیرنی شی بیا پا که بنده بدی اخکاری نا سے لگ لگ دا گناہ خیری پا دے بنده باندی وی دا لگ لگ چه دے نو دا نظر انداز کری شی خو که دیر شی نو بیا خیرن شی بیا دے بدی اخکاری دا گناہ گار بنده نو هر بنده بنده خیری رازی دا گناہ خیری پا بنده بانده رازی او که یو بنده پا کور که او دست چاردام وکو نو پا دغی او دست چاردام بانده هم ده وارد گناهون معاف شو پاک شو بیا چه ده ده کور نا جماعت تا ده منزه پا اراده رازی نو پا یو قدم باندې بیا گناهونه معاف کیږي نو دې نورم پاک شي چې جماعت ته راشي او دې منځ وکړي
نو دې مانځه سره دې نورم پاک شي ګناهونه ترېنه لاړ شي او د مانځه نه مخکې څه ګناهونه وو پیټ یې د ګناه پې پروت دی خو دا بنده چې نیت کوي نو الله فرشتو ته یې دا بنده ما ته ودرېږي ما ته به اوس سجده کوي نو په ده د ګناه د اخیر او دا پیټ یې پروت دی دا ترېنه لرې کوي چې ما ته پاک ودرېږي نو فرشتې د ګناه هغه پنډونه ترېنه د سر نه کوز کړي اړخ ته کېږدي او دی الله ته پاک ودرېږي چې کله دی د مانځه نه فارغ شو نو فرشتې د الله نه تپوس کوي دا پیټ یې ورته بیا ورپسر کو الله وایي زما د شان سره مناسب نه ده چې یو ځل مې ته پیټ یې کوز کو بیا ورته ورپسر زه بس لرې که اعتدام معاف دی نو په اودس سره دام ګناهونه معاف کیږي نو په قدمونو اغشتلو معاف کیږي نو په مونځ باندې معاف کیږي او دا ټول معافي چې کیږي نو دا د واړه واړه ګناهونه معاف کیږي او غټ ګناهونه چې معاف کیږي نو د هغې دپاره توبه او استغفار دی نو که بنده په صدق توبه وویستله نو التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبه ایستونکی د ګناه نه داسې پاک دی لکه چې د ګناه کړې نه ده نو د فرض مانځه نه وروستو په اخلاص باندې استغفار ووایه استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه د زړه د اخلاصه توبه چې دی وویستله نو غټ ګناهونه معاف شو واړه په قدمونو په اودس سره دام نو مانځه نه وروسته استغفار وویلی شو دی پاک شو اوس که دی نه وروسته نور نیک عملونه کوي نو د پاکوالي نه وروسته دغه میک اپ شروع شو د شو شاپ شروع کیږي دکې حسن او جمال زیاتیږي نو الله جمیل او یحب الجمال جمال خوښ دی نو د مانځه نه پس نور نیک اعمال کوه نو حسن به د نورم زیات شي نو د شریعت چې څومره احکام دي عبادات دي نو په دې انسان کې حسن او جمال زیاتیږي د پاکوالی زیاتیږي او بیا په کائنات کې د مثل نه پیدا کیږي فرشتې ورته پسخیږي د انسان ته چې دله کم مقام الله ورکوي فرشتې د خدمت کې ولاړي د خادم په حیثیت هغه خادمانی شي او دی مخدوم شو چې د چا خدمت وکړي شي هغه ته مخدوم وایي نو په جنت کې دی د مخدوم او د میلمه په حیثیت او فرشته او د جنت حوران او غلمان د ټول خادمان دي نو دا دومره لوی انتظام د دې انسان لپاره دی مونځ ځان له د ترقۍ سبب دی او که روژه ونیسي نو د روژې په بدل باندې نورم ترقي الله پاک ورکوي د نورو عملونو اجر او ثواب د فرشتو په ذریعه الله ورکوي او د روژې ثواب الله په خپله ورکوي د فرشتو په لاس نه په خپله ثواب ورکوي دارنګ زکات دی نو د زکات سره مالم پاکیږي او دی ورسره هم پاکیږي دا بندم پاک شو او حج چې دی نو دا پسې اخیری دی منځ او روژه بدنی عبادت دی او زکات مالی عبادت دی بیا دا حج هم مالی دی هم بدنی دی دواړه عبادت د مال او د بدن دواړه عبادات دی پکې 12 لکه روپۍ د حج داخله ده دا دومره پیسې ولګېږي او دې سره دې د خپل کوره بې کوره شي بې وطنه مسافر شي او زرګونه میله لار دې ووی او دې
حرمین شریفین تا ورسیږي نو دا تلل او راتلل دا سفر چې دی دا هم ګران کار دی. السفر قطعة من السقر، دا سفر چې دی نو دا د سقر یو حصه ده. نو بنده ته په سفر کې تکلیف وي، اگر چې اوس اسانتیا ډېره ده. پخوا به 6 میاشتې لګېدې په حج باندې تلل او راتلل، هلته کې عبادت کول 6 میاشتې به لګېدې او پیاده مزلې به وې او په اوښانو په قچرو په خرو باندې به وې. اوس په هوایي جهاز کې او بیا چې هلته کې کم موټرو کې ګرځې مکې مدینې ترمنځ تګ راتګ کې موټر هم څه د جز نه کم نه دی، دومره اعلی وي. نو سهولتونه زیات دي او بیا هم سفر دی، محنت مشقت پکې شته. او بیا د صفا او د مروه ترمنځ د پیاده منډې وهل او د بیت الله 7 چکرې او منا ته تګ، کله پیاده او کله په ګاډي کې عرفات پورې منا مزدلفې پورې دا تګ را تګ دا ډېر لوی مشقت دی. نو دا مشقت په ټول عمر کې په مسلمانانو باندې الله یو ځل فرض کړی دی، بار بار نه دی. کار ګران دی نو ځکه الله یو ځل عمر کې فرض کړ. او په هغه چا چې هغه بدن هم روغ دی، مال حال دومره دی چې د ده په غیر موجودګۍ کې د ده په ذمه د چا نان نفقه د هغوی ته هم خرچه پرېږده او ځان سره هم دومره یو څه چې هلته دې په ټول کار پوره شي. نو داسې کس باندې الله حج فرض کړی دی. نو د حج سره تمام ګناهونه معاف کېږي. چې د حج نه راشي نو داسې پاک لکه په کومه ورځ چې دی د موره پیدا شو د ګناه نه پاک و دقسې پاک شي. اوس دا د حج عبادت خو د ټولې دنیا د مسلمانانو په وس کې نه دی. اکثریت غریبانان دي، حج له څوک تلی نشي. لږ غوندې خلک به لاړ شي او اکثریت حج له نشي تلی بېوسه دي. اوس د حج په موقع باندې کم اجر او ثواب چې الله حاجیانو له ورکوي، هغه حاجیان چې کم خلک حج له تلی نشي په خپلو علاقو وطنونو کې پاتې بېوسه دي، دې بېوسو سره الله احسان کړی دی. بغیر د حج د تلو نه هغه ثواب په خپل کور کلي کې د له مفتو کې الله ورکوي. هغه مفت ثواب څنګه به وي چې د ذوالحجې میاشت راوخیږي او کم بنده د قربانۍ اراده کوي نو دی د نوکونه او ویښته نه اخلي. کم بنده چې د قربانۍ اراده ده او د لوی اختر میاشت راوخته نو دی د په ځان پابندي ولګوي چې زه به نوکونه او ویښته نه اخلمه. نو د حاجیانو په دې شپو ورځو کې حالت احرام کې دا پابندي ده چې دی به نوکونه ویښته نه اخلي. نو دا بهر ویړه دنیا کې مسلمانان چې حج له نشي تلی دی د حاجیانو نقل وکړي، د هغوی سره ځان مشابه کړي، په دې مشابهت باندې په دې خپل کور کلي کې هغه ثواب الله ورکړي کوم چې د عرفات میدان کې لکونو حاجیانو لی ورکوي. صرف د هغوی نقل کړی دی، ځان یې د هغوی مشابه که، مشابهت د الله خوښ شو، د هغوی عمره ثواب دلته په خپل کور کلي کې الله دره کړی دی. د ښو خلکو مشابهت ښه دی. موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې ورسره فرعون دشمني شروع کړې وه. د ده د پیدا کېدو خبر چې اورېدلی دی نو بېشمېره ماشومان د ده په ټس کې فرعون حلال کړي دي، خو د ده حلاله نصیبه کې نه وه نو دې ته الله بچ کړ. نو هغه وخت نه
فرعون د موسی علیہ السلام دشمن او تر آخر پورې فرعون د الله دشمن د موسی علیہ السلام دشمن او د فرعون په دې لښکر کې یو سړی چې هغه به کله کله د موسی علیہ السلام په شان جامې واغوستې او نقل به یې کو نو چې کله الله فرعون او د هغه ملګري ټول تباه و برباد کړل نو هغه نقل والا سړی روغ جوړ پاتې شو فرعون او د هغه ملګري په دریاب کې لو شو دا یو سړی بچ دی ده به کله کله د موسی علیه السلام په شان جامې اغوستې موسی علیه السلام تپوس وکړ یا الله فرعونیان خو دې ټول ډوب کړل خو دا یو فرعونی دی دی خو پکې روغ دی وی ده ستا په شانته ځان یو ځل جوړ کړو جامې یې ستا په شانته جوړې کړې وې نو ستا مشابهت یې کړو ته مې خوښ یې نو ستا د جامو نقل مې هم خوښ دی نو دې مې د غرق کېدو نه بچ کړی دی ګوره کافر د فرعون ملګری خو د موسی علیه السلام نقل یې کړی دی په نقل هغه الله د عذاب نه بچ کړی دی حاجیان د الله خوښ دي نو چې څوک د حاجیانو نقل وکړي هغه هم د الله خوښ دی او مفت کې الله پاک د حاجیانو عمره ثواب ورکړه دا چې کم خلق قرباني کوي هغوی سره د الله احسان دی اوس چې دا کم غریبانان دي قرباني هم نشي کولی نو ده سره څه کوو دا خو درمیانه خلکو حاجیان خو ډیر مالدارو نو حج له لاړه قربانۍ والا لږ مالدارو کلي کې قرباني وکړه او عام غریبانان خو ډیر کمزوري دي دی خو قرباني هم نشي کولی نو لکه چې دی به د ثواب نه محروم شي نه دی هم نه محروم کیږي دا کم غریبانان خلک چې قرباني نه کوي دی د قربانۍ والا نقل وکي لکه څنګه چې قربانۍ والا ویښته نوکونه نالي نو دا غریب سړی چې قرباني نه کوي دی د نوکونه ویښته نه اخلي د اختر په ورځ د دی نوکونه ویښته والي نو دله د هغې خلکو د نقل په بدل د عرفات د میدان د حاجیانو په شان دلم الله اجر او ثواب ورکړه نو عام د دنیا ټول مسلمانان که د ذوالحجې د شروع نه پس نوکونه ویښته نالي نو دې ټولو له به الله پاک د عرفات د میدان د حاجیانو برابر ثواب ورکوي ذوالحجه غالبا د راروان نهې په شپه باندې به ښکاره شي امکان دی چې د نهې شپې ته وشي نو د ګل دروازې پورې نوکونه که اخلي که ویښته څوک اخلي نو وعدې اخلي د ګل دروازې پورې نوکونه ویښته واخله او بیا د نهې په ورځ مه اخله د اختر مانځه پورې اختر مونځ شي قرباني وشي هغې نه پس نوکونه ویښته بیا واخله نو د عرفات د میدان د حاجیانو عمره ثواب نو چې څوک قرباني کوي هغه هم دا پرهیز وکړي چې قرباني نه کوي نو دی د قربانۍ والا نقل وکړي دی هم دا پرهیز وکړي بعضې ملګري روزانه حجامت کوي نو چې ذوالحجې میاشت راوخېږي او د دې دومره ډېر لوی ثواب ګټلو په اراده دیم د حجامت وغیره پریدي نوکونه هم نالي او حجامت هم نه کوي نو دا 10 ورځې دې پرهیز وکړي د دې نه مخکې په شیشه کې د خپل ځان ته وګوري چې روزانه حجامت که اوس څنګه دی او دا 10 ورځې پس چې بیا شیشه کې وګوري دا لږه لږه ګیره راغلي که نه نو امید دی دا به ښکلې ښکاري د هغې نه کم چې د روزانه حجامت کوو نو چې دا لږ غوندې ښکلې ښکاري نو که ورپسې لږ نور پرهیز یې وکړه او پوره ګیره یې پرېښوده نو نور به هم ښکلې ښکاره شي نو دې کې به لږ عادت غوندې شي او بیا وروسته مستقل اراده وکړه چې ګیره به نه خورېم چې د موټي نه کمی نو کموم به نه هندوستان کې یو
شاعرو اوغا عاشق رسول د پیغمبر علیه السلام په عشق کې به ډېر ښکلي ښکلي شعرونه ویلو. د هغه شعرونه د هندوستان نه ایران ته لاړله. په ایران کې یو سړی و، هغه وی چې دومره ښکلي شعرونه وایي دا به ډېر ښکلي سړی وي، نو زه به د ده ملاقات له لاړ شم، دعا به ترېنه والمه. نو د ایران نه سړی هندوستان ته راغی، تپوس یې وکړ د شاعر چې ورته بازار کې دی، بازار کې کوم د فلاني حجام په دکان کې ورغی، نو هغه حجامت کو، حجام ورله حجامت کو. دی چې ورغی نو دی ورته چې عاشق رسول او ګیره خره په مخ د چاړې خیره. دا شاعر ورته وایي وی د چا په زړه چاړه نږدمه، د چا زړه خفه کومه نه. او ته د چا په زړه چاړه نږدې، خو د پیغمبر علیه السلام په زړه د چاړه ایښې ده. وایي چې دی ووایي نو په هغه باندې څه چلو شو، بېهوشه شو. او لږ ساعت پس چې په هوش کې راغی نو د میلمه سره ډېرې ښکلې خبرې وکړو، د هغې شکریه یې ادا کړله او دعا یې ورته وکړله. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جان جاد ہمراز کر دی. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، الله دې تعالی ډېرې ښکلې بدلې درکړي. هیله دې زما سترګې وغړولې چې ښځه په مخ چاړه راکړه، دا د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک چاړه راښکلي. مرا با جان جان همراز کر دی. زه دې اوس د پیغمبر علیه السلام سره یو ځای کړم چې زه د پیغمبر علیه السلام په سنت باندې عمل وکړم. نو د پیغمبر علیه السلام ټولې طریقې ښکلي دي، هره طریقه ښکلې ده. الله پاک دې موږ او تاسو ټولو ته په ټول سنت طریقو باندې عمل هم را نصیب کړي او د شریعت تمام احکام الله دې ټولو ته آسان کړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.